وكينا وبكينا وبكينا سيبكينا وبكينا كينا بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند محترم سور وزداسي په دغه سوشل میډیا باندې کوم خبري شروع دي، کلیپونه شروع دي. اول عبدالخالق سیفی و، بیا ورپسې مفتی ثناء الله او نعمان هاشمی شو. پرون ما د هغې متعلق یو کلیپ وکړو چې دې ډېرې بدې ردې او سپکې خبرې وکړي او کنځلې وکړي او مفتی صاحب محترم باندې تهمت لګول. د هغه تهمت ما جواب وکړو او بیا هغې پسې نعمان هاشمی جواب وکړو. نعمان هاشمی وایي چې زمونږ خبره د مفتی صاحب سره ده، د مفتی صاحب ندیم صاحب سره زمونږ خبره ده، د احمد برکاتهم العالیه وایي زمونږ خبره هغه سره ده، د تا سره زمونږ خبره نه ده. نو لږ په دې خپله خبره باندې سوچ وکړه. مفتی صاحب محترم هم که بیا نوم اغېشتی دی نو د غلام حضرت یې اغېشتی دی، بیا ستا نوم یې نه دی اغېشتی. دا د ماشومانو خبرې کوي مړه. وایي زمونږ خبره د مفتی صاحب سره ده، د تا سره نه ده. شاید چې تا زه لیدلی یم هغه سره مناظره وکړي، نو زه هم د هغه د لاس سړی یم. نو ته چې اخوانه د خپل استاذ په یو دغه باندې جواب کې، نو چې زما استاد محترم پسې هغه پسې بدې ردې او سپکې خبرې وکړي او یعنې زه به د هغې جواب نه کوم، نو ځان درته غیرتي ښکاري، مونږ درته څه ښکارو. والله ته یو جواب کې د خپل استاذ په سر باندې، زه شپږ جوابه کوم د خپل استاذ په سر باندې. بیا دې ته لږ سوچ وکړه، لږ سوچ کوه، هغې نه بعد خبره کوه. بیا وایي چې ده مونږ ته ویلو چې ستاسو څه حیثیت دی. نو ما ته د حیثیت معلوم دی، زما هلته شاګردان دي، زما خلک دي هلته کې. وی بیا تا ویل چې عبدالخالق سیفی دی رانه بچ کولو. نو هغه د بچ کولو نوره څه اراده خو دی نه وه، خو کله چې هغه پاتې شو نو اوس د بل کلیپ هم نه راځي، بس بالکل خاموش شو چې د هغه کیسه پاتې شو او هغه مناظره حالات وبېلودل، مخې ته نه راتلو او عمده به یې ویل وي تاسو دغه ولګوئ، حکم ولګوئ. نو شرک نه لوی حکم کم دی. یو سړی درته مشرک وي عقیدې د وجې نه، ستا بعضې عقاید د شرک دي او دغه کومه عقیده چې ته منتخب کې مفتي صاحب ورته دا د شرک ده. نو چې د شرک ورته ویل نو دی نه غټ حکم شته، بلکې ستا شواهدات هم راغله. عبدالخالق سیفي سره خپلو خلکو خبرې کړې وي، هغې ورته ویل وایي حکم خو یې ولګولو که نه وي مونږ ورته مناظرې ته حاضر نه شو. هغه کلیپونه به دې اورېدلي انشاءالله، ستا طاقت به مو ګورو. بیا وي د ګلاب طالب نه زه پېژنم او نه ورسې زما خبرې شته دي. نو حضرت دا چې چا کلیپ را لېږلی هغه خایف الله دی او استاد مفتی ثناء الله د هغه چې کوم دی شاګرد دی، هم په دغه مسجد کې ورسره خدمت کې لګیا دی. نو مام دا کلیپ میډیا ته نو ورکړی، مام هغه ته ذاتي ورلېږلی و چې هغه راستولی و، نو هغه ته هم ذاتي ورولېږلی و. هغه به بده کړي چې تا ته یې ښودلي، ما خو دا نه دي کړي چې ما تا ته درلېږلی یا ما په میډیا باندې شو کړی و. چې چا رالېږلی وي دغه بدې ردې مونږ ته، مونږ هم هغه ته په وټسپ باندې د خپل کلیپ ورولېږلو. نو لږ سوچ کوه، هغه نه تپوس کوئ دا په کم طرف باندې راغو، سوشل میډیا باندې راغو که نه تا ته خصوصي راغو. نو بیا چې کوم دی کار هم ستا د خیف الله شاګرد کې، د مفتی ثناء الله شاګرد کې. بیا وایي زمونږ خبره چې کوم دی استمداد من غیر الله معجزتن او کرامتن دی، مفتی صاحب درته بار بار د هغې جواب وکړو، بار بار هغې ته راخ کوي، بارې بارې درته حق عقیده وویله. که طاقت وي انشاءالله مفتی صاحب محترم سره به کښېني. بیا وایي مفتی صاحب محترم وایي تا ویل چې یاره غلام حضرت صاحب ورته په ژوند کې ولې چیلنج نه کولو، هغه به په خپل ژوند کې مفتی صاحب چې وایي د هغه چیلنج به عامو عربو او عجمو ته زما چیلنج دی. او کله به چې خاص خبر راغه نو د شیخ امین الله نوم به یې واغېشتو او شکر دی ستا په خوله د مفتی صاحب محترم نوم رانغو، دومره خو یې رولې او د هغه په خوله باندې یعنې د غیر مقلد نوم یې په خوله راتلو، د مفتی صاحب محترم نوم یې په خوله نه راتلو. الان کې د هغه په ژوند کې مفتی صاحب چې کوم دی ستاسو دغه بعضو عقایدو ته شرکي عقیدې ویلي دي، خو د غلام حضرت په خوله باندې هم دغه جواب نه دی راغلی او ستا په خوله په دې خپل کلیپ کې نوم رانغو، د شیخ امین نوم راغو، خو د مفتی صاحب نوم دې په خوله رانغو. شکر دی. بیا وایي زه د خپل استاذ جواب کوم، ځکه زما استاذ پسې مفتی صاحب محترم خبرې وکړي او زما د استاذ محترم عقایدو ته چې کوم دی شرکي عقیدې وویلې، نو وایي زه خپله نعمان هاشمي زما د نوم بار بار تپوس کوئ او زما تپوس کوئ، زما د ستا زیم حضرت مونږ معلوم کړی دی، ستا نوم ما د دغه کلیپ کې د تا نه مخکې اخیستی دی، خو هغه چې ستا شاګرد راستولی وي دا زمونږ د مفتی ثناء الله او د هاشمي د ټولو چې کوم دی دا متفقه کلیپ وي تاسو ته هم درولېږلو. نو ما هم ورته کلیپ ځکه ستاسو په نامو وکړو، دا خیف الله رونیسه وایي تا دا کلیپ بیا هغه ته ولې لېږلی دی.
زما شاګرد مفتی حبیب الرحمن صاحب چې همدغه غلطه کې اوسېږي هغه درته خپل نمبر او خپل ځای درته ښودلی دی او ما هغه ته رولیږل او هغه ما پسې راغو ما ورته کلیپ وکړو ورته مې ورولېږه ته د خپل استاد تپوس کولی شي او زه نشم کولی والله کې ویښته ازارولو ته چې کوم دی دا ټوله دنیا پرېږدم بیا وی زمونږ سره د مناظرې ته کینی خو د مناظرې دپاره شرط مخکې تښتېدو لارې ښیي وایي زمونږ د مشرانو سره مناظرې شوي دي مشر حل خو دې وګوره یا ځلي شاه به ښی که نه نوم خو یې نشي اخیستی د هغه مناظره خو وګوره چې په کوم انداز باندې یې کړې ده په کوم حیثیت باندې یې کړې ده بهرحال بیا وایي که مونږ سره مناظرې ته کینی نو یا به چې کوم دی دوه په دوه باندې کینو یعنی یو معاون او یو مناظر دا د دې نه مخکې ستا د مشرانو زمونږ د مشرانو مناظرې شوي ولې دغه غلطې وي سر دغه ترتیب غلط و یو مناظره داسې وکړئ چې هغې کې صدر هم ني هغې کې معاونین هم ني هغې کې چې کوم دی یو سړی مناظر هم وي یو سړی معاون هم وي یو سړی صدر هم وي داسې یو مناظره ته ماته خپلو مشرانو وښیي ښودلی شي یو مشر د نامه د اوسني چې ایزلي شاه ته مشر وې د هغه رامخکې که د کوم شیخ صاحب په سر باندې چې ته جواب کې د هغه یو مناظره دنیا ته وښایه خو مناظر هم نه دنیا ته یو مناظره وښایه د مفتي صاحب محترم الحمدلله د دنیا مناظرې دی روزانه په دې فیسبوک نوجوانان هغه فیسبوک او هغه تصویران چې کوم دی ښکلوي مفتي صاحب ته دعاګانې کوي وایي دوه په دوه باندې به کینو نو ستاسو مخکې نه مناظرې که د مشرانو شوي هم دي بالفرض کم هم چې بیلودي دي نو آیا په هغې کې ستاسو دوه په دوه ناست وي که نه هغې په غلطه باندې وي ستا دا مشران بیا وایي بل شرط دا دی چې شیخ ادریس صاحب را سره ومنئ یا شیخ لطف الرحمن صاحب را سره ومنئ یا بل را سره ومنئ نو حضرت مونږ درته مخکې ایاز علي شاه ته چې ما چیټ لیږلی او په نامه مې ورته ویلي چې ته ایاز علي شاه د بعضې عقایدو د وجې نه مشرکي ورته مې ویلي د رنګ روډ باندې یو مصري خانه و د هغه یو رنګساز مرید دی هغه سره زمونږ زه به راتلم یو مصري ته هغه ته به ما ګاډۍ راوستو هغه یې تنګ کړی هغه ته مې لیکل کړي نو دا هغه هم د تېښتې لار اختیار کړی و شیخ ادریس صاحب را سره کېنوي سالس بل را سره کېنوي ستاسو علما دي د دې مخکې هم جوابات شوي به هر حال بیا هم درته وایم مونږ د شیخ صاحب محترم د ادب او د احترام د وجې نه مونږ شیخ صاحب ته نشو ورتلی چې مونږ کشرانو ته کښېنو مونږ مناظرې کوو مونږ بحثونه کوو ستا په مخ ستا شرایط دي حضرت زمونږ شیخ صاحب محترم ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه په سر چشم باندې قبول دی ته تېنه ټیم والا ته تېنه وخت والا مونږ ته ووایې مونږ به مهمان نوازي م وکړو او مونږ به درته ځای هم درکړو انشاءالله او ټیم به هم درته وښایو د شیخ صاحب محترم نه ټیم والا تا ویل کوم دی خوښ دی شیخ ادریس صاحب محترم دامت برکاتهم العالیه زمونږ خوښ دی په ده باندې اتفاق دی دسخط هم دی پې ټیم او وخت ته واله ځکه چې شرط ستا دی د دې نه بعد ما ته پته بل شرط د ایاز علي شام ده وایي تاڼه کې به یې کوو نو ستا به هم بل شرط دا وي چې تاڼه کې کوو ما ورته ویل د کومې تاڼې نه چې تا ټیم واخېستو ستا شرط دی ته شرط پوره که مونږ به در سره کېنو نو شیخ صاحب نه ټیم واله لاړ شه ټیم هم تې واله وخت هم تې واله به انشاءالله مونږ ته ووایه ځای او هر څه به درته مونږ درکړو مونږ به در سره کېنو ښه مفتي صاحب محترم به درته تیار یې انشاءالله بیا وایي د دوه کسانو سره به راځو که شیخ صاحب نه دی کې مثلا شیخ صاحب نه قبلی دغه نه قبلی نو مونږ به ستاسو ځای ته درشو دوه کسان وایي زه به درشم نعمان هاشمي وایي او مفتي ثناء الله به درشي زه دا خو به د انشاءالله پته ولګي که نه وایي که شیخ صاحب بیا به ډېر کینو که شیخ صاحب نه بیا به دوه په دوه کینو نو خیر پته به دې ولګي انشاءالله دا دواړه عربي در باندې استعمالوي چې کومه به دغه کې اوس مې ورته وویل زه شیخ صاحب نه ټیم واله وختې واله دغه یو شرط خپل پوره کړه انشاءالله ښه معاونین او ښه صدر او مناظر دا ټول به کینو د شیخ صاحب ټیم پتا باندې شو دی بل دغه باندې به بیا در سره زه خبرې وکړم زه به هم درته درکړو انشاءالله ته وایې ستا مرکز ته درځو تر ننه پورې حضرت ستا مشران هم داسې یو مناظره نشي خولی چې هغې راغلي دي الحمدلله دا ازمریان درته په هر میدان باندې که د ایاز علي شاه مدرسه وه هلته مونږ درغلي یو او که په ځنګلي کې هم ستاسو مسجد ته درغلي یو نن یې ویډیو چلي چې تعلم ورته لګولې وه نو تاسو لا نه یې راغلي دا به لا کوم ژوند دی زمونږ په ژوند کې به داسې ورځ راشي چې دوی به راشي او زمونږ ځای کې به کېږي مونږ سره یو مناظره وکړي نو انشاءالله مونږ درته تیار یو په هغې باندې انشاءالله زمونږ سره نشته ښه او خو ته د شیخ صاحب نه ټیم واله شیخ ادریس صاحب مونږ د خپل طرف نه چې کوم دی تا ویلو چې دی کې کم خوښوئ نو شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه زمونږ خوښ دی او زمونږ په هغه باندې اتفاق دی ته ټیم والا وخت والا او انشاءالله ځای مې به درته بیا مونږ درکو بیا به کېنو صحیح دی انشاءالله زه به انشاءالله ستا د کلیپ پته مې خو بکواس نه کنزل نه بدې ردې نه چې دا څنګه درته ما وکړو ګلاب طالب او فلانکي طالب د دغې ویډیو خو مړه خیف الله ته ته خو رو باسه الحمدلله مفتی صاحب محترم دومره صفا انسان دی چې هغه د ټولې دنیا وپېژندو د هغه صفایي ټولې دنیا وپېژنده دغه کومې لارې چې تاسو کوئ نو هغه هم په تاسو کې موجود دی د دغې نه خپل ځان وساتئ انشاءالله زه به پته مې